بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې الدرس الثامن عشر یعنی اتلسم درس شروع شو. الدرس الثامن عشر اتلسم درس او سبق نمبر 81 دی. په اتلسم درس کې موږ لا د املا قواعد را کړي. قاعده یوې قاعدې ته وایي، ضروري مسلې ته وایي، او قواعد زیاتو ته وایي. نو او املا څه ته وایي؟ په تسلسل سره روانه عربي ویل او صحیح طریقې سره عربي لیکلو ته املا وایي. روانه عربي ویل او صحیح طریقې سره عربي لیکل دې ته املا وایي. نو اوس د املا قاعدې دي، د املا ضروري ابحاث دي، باسونه دي. نو دلته کې موږ له یو ضروري قاعده را کړې. هؤلاء معنی ده، هذا معنی ده دا یو سړی، هذان معنی ده دا دوه سړي چې خوا کې دي نږدې وي، او هؤلاء معنی ده دا ټول سړي. نو دا هؤلاء د ډېرو سړو دپاره هم راځي چې نږدې وي در سره، او د ډېرو ښځو دپاره هم راځي چې خوا کې دي نږدې وي. نو هؤلاء په ویلو کې داسې لیکلی کېږي. ګوره ویلی کېږي داسې ها الف ها، او بیا دا واو دی په دره پاسه حمزه وي، او لام الف لا او حمزه زیر ای. نو هؤلاء ویلی کېږي الف سره ویلی کېږي، خو په لیکلو کې الف سره نه لیکلی کېږي. لیکلو کې الف سره نه لیکلی کېږي، لیکې به داسې او ویلی کېږي داسې، د الف په شانته ویلی کېږي. نو دا الف په ورسره نه لیکي، ٹھیک شو. دا الف به ته کټ کې، او دا ها به د واو سره میلاو کې، او په دې ها به کړه زبر ولګې، کړه زبر، نو هغه به د الف په شانته ویلی کېږي. ٹھیک شو. نو ویلی کېدو کې دا هؤلاء الف سره ویلی کېږي، خو لیکلو کې داسې نه وي. ها باندې به کړه زبر ولګې، او د ها سره به واو ولګې، د پاسه به پې حمزه ولګې، او بیا به پې ضمه واچې، پیش به پې واچې. نو هؤلاء او د لام الف لا باندې به مد واچې. ٹھیک شو. دا د تجوید یو قاعده ده. پکې د حروف مده نه پس چې حمزه راشي، نو بیا به په دې حروف مده چې په کم حرف سره وي هغه باندې به مد لیکلی کېږي. نو هؤلاء داسې لیکلی کېږي، او ویلی کېږي د الف سره. ٹھیک شو. دغه شان اولئک په ویلو کې او د حمزه باندې الف باندې حمزه او بیا پیش او لام الف لا اولا او بیا حمزه او کاف داسې ویلی کېږي. په ویلو کې داسې وي. ٹھیک شو. خو الف سره ویلی کېږي، ویلو کې الف سره ویلی کېږي، خو الف نه لیکلی کېږي، او د الف نه پس واو لیکلی کېږي او ویلی کېږي نه. لکه مثلا ګورئ دا اولئک نه دی، دا ویلی کېږي داسې اولئک ویلی کېږي داسې، اولئک ویلی کېږي داسې، خو لیکلی کېږي به داسې. ګورئ د الف نه پس په دا واو وي، او په الف به حمزه یې پیش به وي، خو دا واو به ویلی کېږي نه، او لیکلی کېږي به اولا، او بیا به د لام باندې دلته د لام سره به الف ناچې، الف به ورسره ویلی کېږي الف سره، خو لیکې به پې صرف کړه زبر، او بیا به همدې سره یو داسې بل سټپ واخلي، په هغې کې به د حمزه ولګې، په دې باندې به زیر ولګې، او بیا به ورسره دا کاف راولي. اولئک. نو اولئک لیکلی کېږي داسې او ویلی کېږي په دې انداز باندې اولئک، او لیکې به داسې اولئک. دا واو به ورسره ضرور لیکي، او وی به ورسره نه، اولئک به نه وی، اولئک به وی. ٹھیک شو. نو دا موږ له دوه قاعدې را کړې وي، یو د هؤلاء او یو د اولئک، دا دوی را کړې وي. دغه مو ویلې. اوس ښکته را د الفاظو معنی دي. نو الفاظ یې را کړي دي، او دې خوا مرته معنی لیکلي. خزانات، د خزانتون جمع ده. خزانتون یوې المارۍ ته وایي. دا خلک پکې کپړې ځوړندوي، دغه المارۍ وغیره یا څه پکې ضروري کاغذونه ږدي، پیسې وغیره پکې ږدي، نو هغه خزانتون یوې المارۍ ته وایي. او خزانات الماریانې، خزانتون یوه المارۍ، خزانتان دوه، او خزاناتون ډېرې الماریانې. ٹھیک شوه. او مطبخ باورچی خانې ته وایي، کچن ورته وایي، مونږ خلک ورته نغریم وایو. ٹھیک شوه. مطبخ باورچی خانې ته وایي، کچن ته وایي. نشیطن طوا سره ویلی کېږي، او چست ته وایي، تر و تازه.
چې سستی پکې نه وي بالکل چست وي چست. او شابون چې دی دا ځوان سړي ته وایي شابون ځوان سړی شابون ځوان سړی. شابتون ځوانه ښځه چې د شابون سره ګول تا ولګې بس دا بیا مؤنث دپاره شو چې ګول تا ته کټ کړي بیا د مذکر دپاره دی نو بره سره ګول تا نشته دا د مذکر دپاره دی شابون او ښکته سره ګول تا شته شابتون دا د مؤنث دپاره دی. نو شابتون ځوانه ښځه شابتون ځوانه ښځه. بین معنا درمیان مینز بین مینز درمیان بین مینز درمیان. بیرون بیر هم ورته وایي بیرون هم ورته وایي کوی ته وایي کوی ته. مونږ چې پخوا به ورته په ډولچه باندې اوبه راوښکلې ټیک شوه یا ورته هغه ګراری غونته کې لګېدلي داسې به راښکلې هغې نه به ښکته د کوی نه اوبه راځي نو کوی ته بیرون وایي. اردو کې مونږ ورته کوی وایو او اردو کې ورته کوه وایي کوه ټیک شوه. نو عربی کې ورته بیر وایي بیر هم ورته وایي بیر هم ورته وایي. بیری زمزم یا د نور چې کومه کویان دي په عربو کې د هر یو تاریخي کوی وي د هغې خپل نومونه دي. نو هغه بیر چې دی بیر یا بیر هم ورته وایي بیر هم ورته وایي بیرون بیر هم ورته وایي بیر هم ورته وایي دا کوی ته وایي کوی ته ټیک شوه. مستودع مخزن چې دی که نه د سامانونو کې ښودو ځای مونږ ورته ګودام وایو. کم ضروري سامانونه سړی پکې دي نو مستودع مخزن ټیک شوه. نو سامانونه کې ښودلو ځای یعنی مطلب ګودام ته وایي ګودام ته. عجوزن او شیخن عجوزن هم بوډا سړي ته وایي او شیخن هم بوډا سړي ته وایي. عجوزن بوډا سړی شیخن بوډا سړی عجوزن بوډا سړی شیخن بوډا سړی. اوس د عجوزن سره ګول تا ولګوه بس دا مؤنثه شوه بوډۍ ښځه شوه. عجوزتون بوډۍ ښځه عجوزتون بوډۍ ښځه. او شیختون د شیخ سره ګول تا ولګوه شیختون بوډۍ ښځه ټیک شوه. نو کله به ورته عجوزتون وایي کله ورته عجوزه وایي عجوزتون لیکل کېږي ګول تا سره او ویل کېږي ها ساکنه سره عجوزه. او شیخه عجوزه. کسلان سس انسان ته وایي چې بالکل سست وي سست هر یو کار ډېر په سستۍ سره کوي چست نه وي. نشید چست ته وایي او کسلان سست ته وایي سس انسان چې هر یو کار یې لیټ وي بس. المکتبتو لیکل کېږي وی به المکتبه کتبخانې ته وایي لایبرري شوه کتبخانه شوه ټیک شوه. او صالحتون یوه نیکه ښځه صالحتانې دوه نیکې ښځې صالحاتون ډېرې نیکې ښځې نیکانې ښځې صالحاتون نیکانې ښځې. عمیق دې نه مخکې درس کې مونږ زده کړی و کوم چې مخکې و الدرس السابع عشر کې د هغې په الفاظ معنی کې مونږ عمیق زده کړی و. عمیق ډوب ته وایي ډوب لکه کوی دی هغه ډېر ډوب وي نو هغې ته بئر عمیق وایي بئر عمیق ډوب کوی ټیک شوه. یا لښتی دی نو هغې ته هم دغه وایي ډوب وي ډېر زیات چې خلک پرېوځي او پکې ډوب شي نو هغه ډوب ځای ته یا ډوبې کندې ته ډوب ځای ته هغې ته عمیق وایي عمیق ټیک شو. عمیق ډوب اردو کې ورته گهرا وایي. مکتبتون تجاریه تجارتي کتبخانه چې انسان پکې کتابونه ایښي او خرڅوي بیا ورله نور راوړي هغه خرڅ کړي بیا نور راوړي هغه خرڅ کړي نو هغه مکتبه چې هغه د خرڅ دپاره پکې کتابونه وي نو هغې ته مکتبتون تجاریه وایي. مکتبتون تجاریتون خو تجاریه به وایي ټیک شوه. مکتبتون تجاریه نو د تجارت کتبخانه تجارتي کتبخانه. او یو عام مکتبه ده المکتبه نو دا عام مکتبې ته وایي لکه زما دا کتابونه دي دلته کې دې طرفونو ته دا پراته دي نو دغه دا زما مکتبه ده. او یو مکتبتون تجاریه وي هغه چیرې بازارونو کې کم مکتبې وي موږ ته ځان له ضروري کتابونه اخلو نو دا زموږ سره ضروري قواعدو د املا
او د الفاظ معنی مو ویلې ان شاء الله دې پس درس کې به دا الدرس الثامن عشر ابتدایي سبقونه وایو نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.